بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو مولانا مفتی اسد محمود صاحب د هغې متعلق یو ویډیو هغه ډېر خلک شیر کوي چې دا په هغه مجلس کې شریک دی چې په کوم کې ډانس کېږي او خلک ګډېږي. نو تاسو اول دا ویډیو ګورئ، د دې نه پس زه بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. मुफ्ती हसन महमूद ने 14 अगस्त के प्रोग्राम में नाच गानों का बाइकाट करते हुए फौरन मजलिस से उठकर बाहर चले गए। कल जना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्कदा तकरीब में बेहयाई, मखलूत रक्स और बैंड बाजे की पुरजोर मजम्मत करते हैं, मगर इसकी आड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा और वजीर मवासलात मुफ्ती हसन महमूद के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा भी लायक नफरत है। टीवी और सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में वाज़ेह है कि मुफ्ती हसन महमूद साहब डांस परफॉर्मेंस से कबल तो मौजूद थे, मगर जैसे ही डांस शुरू हुई तो मुफ्ती हसन महमूद फौरन वहां से चले गए और उनकी नशिस्त पीटीवी की स्क्रीन और इंटरनेट पर बराह रास्त देखा गया कि खाली थी और मुफ्ती हसन महमूद ने अपने हक परस्त होने का सबूत देते हुए वहां से फिलफौर चले गए, जिसकी वजह से बाद में इंतजामिया ने मौलाना से माफी मांगी। इज्जतमंदो तासु दा वीडियो कतला چې په دې کې مفتی اسد محمود صاحب اول په دغه مجلس کې شریک دی د تلاوت او د نعت شریف په وخت کې، خو چې کله بیا تلاوت او نعت شریف ختم شوی دی او ډانس شروع شوی دی نو بیا مفتی صاحب د دغه ځای نه پاڅېدلی دی. خو دغه غلط خلک هغوی خدا نشي برداشت کولی، خامخا هغوی علما په یو طریقه باندې بدنامول غواړي، نو هغوی ته نور څه په لاس باندې نه ورځي، نو اوس په دې طریقه باندې زموږ د علماو بدنامۍ کوشش کوي. نو د علماو دشمن زیشان او نور خلک دا خبره کوي د دیو په جب کې چې کوم د فتوی ورسره دي او دیو چې کوم دی بیا به خلکو باندې فتوی لګوي، د دیو لپاره حلال دی، زموږ لپاره چې کوم دی حرام دی. او دې جمعیت بل څخه په دې مخ کې جب کې پتوی پرتی یو ډاس به درنستي کو پرده بیا چولې بیا بس کوي په خولي لاس کې دی او صرف تماشا کوي او صرف خاموشي کوي او په سټینګ کې چې دا ډانس کې دوه کنه نو دوی کو پتوی خو دوی سره خپل دي باید د باقاعده پتوا ور کړو چې لک ټیم د لپاره د اساس په من حلال دی چې رورا ډانس مان سو خټوم کې ممکن خو انجوای وکړو خو ځلې ودرځو ځان برابر کو به واپس دغه د پتوا ور کړو شي حرام شو. دا ګوره د دوی لپاره حلال دي چې دوی سره پتوی شته او د موستا د لپاره داسې قسمه سیز نشته. الحمدلله مولانا اسد محمود صاحب په دغه وخت کې چې کوم دی هغه شریک نه دی، د هغې کرسۍ چې کوم دی خالي ښودلی کېږي. نو اوس تاسو د علماو د بدنامولو کوشش کوئ چې په کوم طریقه علما بدنام کو، خو ستاسو دا ير دی چې کله ستا په هر جلسې کې ګډېدل کېږي، په هغې کې ډانسونه کېږي، په هغې کې ګانې بجانې چې کوم دی وي او دغه رنګې چې کوم دی په رمضان المبارک کې خلکو به تراویح کولي، تاسو به چې کوم دی ګډېدلی، د شپې به چې کوم دی ستاسو ګډاګانې وي، نو ستاسو نه چې کوم دی دغه هیر دی. تاسو په دې باندې خفه نه یئ چې دا ګډېدل ولې شوي دي، تاسو په دې باندې خفه یئ چې دا خو اصل کې زمونږ کار دی، نو تاسو زمونږ دا کار زمونږ د اجازه نه بغیر ولې شروع کړی دی. او زیشان زه خو به تا ته دا ویم تا خو مخکې مې پیر توبه ویستلې وه، خو بیا هم چې کوم دی ته په دغې علماو پسې غاپې دا ستا کار دی. او د زیشان حقیقت به تاسو ته د دې ویډیو نه چې کوم دی معلوم شي. دا ویډیو زه پلی کول نه غواړم ځکه د په دې کې ډېر زیات بېحده او ډېر نامناسب الفاظ ویلي کنځلي کړي دي، خو که څوک د دې حقیقت کتل غواړي تاسو چې کوم دی بیا دا ویډیو ګورئ، نو ستا خو دغه حقیقت دی او تاسو چې کوم دی د علماو د بدنامولو کوشش کوئ، نو هېڅکله داسې نه ده. دغه کار ستاسو دی چې تاسو ګډېدل کوئ، ګانې بجان چې کوم دی ستاسو په جلسو کې او دغه رنګې چې کوم دی زنانه ستاسو په جلسو کې چې کوم دی ګډېږي. الحمدلله زموږ علما داسې نه دي، تاسو ته پته چې کوم دی زموږ په لمن باندې داغ لګېدلی دی، خو راشه چې کوم دی د علماو دا سپینه لمن څنګه چې کوم دی داغ کو څنګه به دې باندې داغ ولګوو، نو انشاءالله هېڅکله به داسې نه وي. دا د دې خلکو چې کوم دی صرف هغه دروغ شیر کول دي. نو الله رب عزت دی د علماو سره زموږ مینه محبت پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.